ولکنی اراکم قوما تجهلون، لیکن زه انم تاسو لرا داسې قوم چې تاسو تجهلون عاقبت امرکم، تاسو نه پوهیږئ په انجام د دې خپلې خبرې باندې. تاسو خو ډېر جاهله غوندې خلق یې. ښه ارزل یا رزیل هغه ته ویل کېږي کوم چې غریب وي؟ نه، دا ستاسو دا ډیفینیشن، دا تعارف دا ډېر غلط دی. ښه دا تاسو دا فلسفه غلطه ده، دا تصور مو غلط دی. دویمه خبره مو دا غلطه ده چې غریب سړی دی به زما سره ملګری کېږي. نه، داسې خو چرته نشي کېدلی. ویا قوم، ای قوم زما، من ینصرنی من الله ان طردتهم، څوک به امداد وکړي زما یا څوک به بچ کی ما لرا من الله، من عذاب الله، د عذاب د الله نه، ان طردتهم، کو چرته زه وشړم دوی لرا. نو کو زه د خپل غریبانان ملګري واپس کم د خپل ځان نه، او الله زمانه په دې خفه شي او په ما باندې الله د عذاب فیصله وکړي، نو ما به د الله د عذاب نه څوک بچ کړي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو فرمایي افلا تذکرون، افلا تتذکرون، آیا تاسو نصیحت نه حاصلوئ؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله، او زه نه وایم تاسو ته چې زما سره خزانې د الله رب العالمین دي. ما خو تاسو ته چرته دا نه دي ویلي چې ما سره ډېر ډېر دولتونه دي او ډېر ډېر مالونه دي. نو دا تاسو چې وایي چې ما نراک الا بشرا مثلنا، نو ما خو چرته تاسو ته دا نه دي ویلي چې زما سره ډېر دولت دی او ډېرې پیسې دي. ستاسو غوندې انسان یم، ستاسو غوندې غریب سړی یم. ولا اعلم الغیب، او زه نه پوهېږم په غیب باندې. اوس کو تاسو دا وایې چې یاره په کار دا ده چې ته ما نرا لکم علینا من فضل، چې ته په هوا کې الوتې، ته په اوبو باندې تلې، یا ته چې کم دی نو ګویا کې تا نه دغه په شانتې د فرشتې په شانتې چې کم دی نو ګویا کې د غیبو خبرې دې راته کولې د ساحرانو جادوګرو په شانتې. نو فرمایي چې لا اعلم الغیب، زه خو عالم نه یم په غیب باندې، د غیب علم خو صرف د الله سره دی. ولا اقول انی ملک، او زه خو دا نه وایم چې زه فرشته یم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، او زه خو نه وایم هغې خلقو ته تزدری اعینکم، تحتقر اعینکم، چې سپکې ګڼي سترګې ستاسو، چې ستاسو سترګې یې سپک ګڼي. نو زه خو هغې غریبانانو ته چرته هم نشم ویلی چې لن یؤتیهم الله خیرا، هرگز به ورنکي الله رب العالمین دغې غریبانانو مؤمنانو لرا څه خیر. دا خو زه چرته هم نشم ویلی. د الله د رحمت نه هېڅ بعیده نه ده. یو سړی به غریب هم وي خو هغه به د الله رب العالمین په نسبت باندې ډېر بلند و بالا مرتبې والا وي. نو دا ستاسو فلسفه غلطه ده چې غریب سړی چې کم دی نو دا د احترام قابل نه دی. دا ستاسو فلسفه غلطه ده. شاباس. نو فرمایي الله اعلم بما فی انفسهم، اصل غریب او مسکین دا هغه دی چې د چا سره اعمال صالحه نه، مال او دولت چې کم دی نو د چا سره نه، دې سره یو سړی غریب نه جوړیږي. نو فرمایي الله اعلم بما فی انفسهم، الله رب العالمین ډېر علم لرونکی دی په هغه څه باندې چې په نفسونو د دوی کې دي. تاسو ته څه پته ده دوی سره چې کوم ایمان دی، د دې دولت تاسو ته معلوم دی؟ دوی سره چې کوم اعمال صالحه دي، د دې دولت تاسو ته معلوم دی؟ تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو فرمایي انی اذا لمن الظالمین، بېشکه یم به زه په دغه وخت کې خامخا د هغې تجاوز کوونکو ظالمانو نه. کو چېرته ما داسې ووې او داسې مې وکړل چې د ځان نه مې دا غریبانان وشړل او دوی ته مې وویل ځای خوار پړقو په تاسو کې هېڅ خیر نشته دی. نو نوح علیه السلام ته فرمایي دا به ډېر زه ظلم وکړم. قالو وویل دی یا نوح، ای نوح علیه السلام، قد جادلتنا، زمونږ سره دې جګړه وکړله، فاکثرت جدالنا، او ډېر والی دې وکړو په هغې جګړې زمونږ کې، ډېر لوی وخت دې را سره دشمني وکړله. نور له یو بل نه ستړی کوو، مونږ به هم نه ستړي کې او مونږ تام نه ستړي کوو. بس سیده ساده آخري خبره دا ده، فأتنا بما تعدنا، راتللو که مونږ ته په هغې عذاب باندې چې ته یې وعده کې زمونږ سره، ان كنت من الصادقین، کو چېرته یې ته د رښتینونه. قال نو اویل نوح علیه السلام انما یأتیکم به الله، بېشکه راتلل به کوي تاسو ته به په دغې عذاب باندې الله رب العالمین. عذابونه خو زه نه راولم، دا خو د الله اختیار دی. ان شاء کو چېرته وی غوښتله، وما انتم بمعجزین، وما انتم بمعجزین الله ان وقع عذابه، او کو چرته الله د خپل عذاب واقع کو نو دومره نران نه یې چې بیا د الله د عذاب دفع کوي تاسو ته وګوره او د الله عذاب مخې ته ټینګېدلو ته وګوره. وما انتم بمعجزین، او نه یې تاسو عاجزه کوونکي الله رب العالمین لره کو چرته واقع شو عذاب د الله. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لكم، او نفبت در اون رسی تاسو ته نصیحت زما کو چرته زه وغواړم دا خبره چې زه نصیحت وکم تاسو ته. ان کان الله یرید ان یغویکم، کو چرته وی الله رب العالمین اراده کړي چې گمراه کی تاسو لره.
نو دا شرط مؤخر شو او جزا پس شولا مقدم شولا. عبارت بسنگ شي ان کان الله یرید ان یغویکم، کو الله ستاسو گمراهی غواړي نو لا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لكم، نو کو زه تاسو ته څومره نصیحت وکما خو چې الله ستاسو په مقدر کې گمراهی لیکلی وي نو تاسو بچرته هم په هدایت باندې رانه شي. غوایت دا گمراهی ته ویل کی، اما ته وګوره غوایت هغه گمراهی ته ویل کیږي چې مع دانستان وي، د پوی باوجود وي او چې د پوی نه بغیر په ناپویتیا کې کوم گمراهی څوک اختیار کوي هغه ته ضلالت ویل کیږي. ما ضل صاحبکم وما غوا. نبی علیه السلام بیلارې شوی نه دی، نه په پوی سره او نه په ناپویتیا سره. ضلالت او غوایت کې فرق معلوم کو. نو غوایت هغه گمراهی ته ویل کیږي چې هغه د پوی باوجود وي، او ضلالت هغه ته ویل کیږي چې په ناپوهی کې وي. تاسو پوه شئ په خبر باندې فرمای هو ربکم، دا الله رب تاسو دی، و الیه ترجعون، دغه الله رب العالمین ته تاسو واپس کولای شئ. ام یقولون یا وایدی افتراه، د ځان نه جوړ کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دی قرآن لرا. اوس ما ته وګورئ موضوع بدل شوله. د نوح علیه الصلاۃ والسلام د دې دومره واقعې د بیانولو خلاصه الله بیانوي. مقصود می د دې واقعې د بیانولو دا دی لکه څرنګه چې د نوح علیه الصلاۃ والسلام قوم د خپل نبی تکذیب کو. زما حبیب نو ته مخه فکیږه، دا فرست ایکسپیرینس نه دی، وړاندې تجربه نه ده چې د یو نبی د خپل امتیان مخالفت کوي. نوح علیه الصلاۃ والسلام خلاف خپل امتیان راوتیو او دا د خبرې ورته کړې وي. نو دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ده فيه په دې کې چې کوم دی نو په دې ځای کې تسلی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تن فرمای ام یقولون، آیا وای د اهل مکه افتراه اختلقه محمد صلی الله علیه وسلم، ځان نه جوړ کړی دی قرآن کریم لرا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. قل او ای حبیبا ان افتریته، کما د ځان نه جوړ کړی وی دی قرآن لرا فعلی اجرامی، نو پس په ما باندې دی هغه جرم زما، یعنی وبال د جرم زما، نو داغي سزا خو به ما ته ملاویږي، تاسو ته څه تکلیف ته. وانا بریء مما تجرمون، او زه بیزاره یم د هغه سنه چې تاسو یې کوئ. معنا دا چې په اعتبار د آخرت سره زستاسو د اعمالو داغي ذمہوار نه مخه، داغي نه زه بیزاره یم، تاسو به د خپل عملونو جواب ورکوي. او ما ته وګورئ کو په اعتبار د دنیا سره شي نو دا مکی دور دی. دا څه دی؟ مکی دور دی. پوه شئ په خبره باندې کنه. نو روستو چې کم دی نو ګویا کی چې الله رب العالمین آیتونه نازل کړل، نو د جهاد او بیا د دې د منع کولو پوه شئ په خبره د جرایمونه، نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، فلیغیره بیده. دا حکم چاته دی؟ دا سلاطینو ته دی، بادشاهانو ته دی، قضاتو ته دی، صاحب الامر ته دی، چې د چا سره سټیټ اتارټي وي، ریاستی اختیار د چا سره وي، نو د یو شهري مسلمان د جرم نه په مټو په زور باندې منع کولی شي. تاسو په خبره باندې ورسېدلئ که نه؟ ما او تاسو سره نه دی ګورئ اسې نه چې باروزئ او څه چېرته څوک چې کوم دی نو په دغه کوي څه ګناه کوي یا څه غلطي کوي او تاسو پسې لوړ راواخلئ. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو دا مونږ او تاسو ته نه دی، دا ولایت عامې والا ته دی. ولایت عامه سټیټ اتارټي ته ویل کېږي چې د چا سره چې کوم دی نو ریاست ته طرف نه دا قوت او اختیار وي چې دې څوک د غلطۍ نه په لاسو باندې په زور باندې منع کولی شي. فإن لم يستطع فبلسانه، دا حکم مونږ او تاسو ته دی چې په منبر باندې خبره کوئ، په محراب کې خبره کوئ، په چوک چوراهې کې خبره کوئ، کوئی اسمبلی پارلیمنت ته لاړئ هلته خبره کوئ، بادشاه مخې ته خبره کوئ، حاکم مخې ته خبره کوئ، رعایاو مخې ته خبره کوئ. ستاسو کار علماو هغه دا دی. او فإن لم يستطع، او که دا دواړه نشئ کولی نو فبقلبه، نو بس دا بیا دریمه درجه ده. نو وذلک اضعف الایمان، نبی علیه السلام فرمایي دا ډیر زیات کمزوري ایمان والا درجه ده. تاسو پوه شئ داسې ملکونه شته دی چې هلته نه اسلامي قانون او قوت او طاقت شته چې نهي عن المنکر پې وشي، او نه پکې هلته تبلیغ کېدلی شي. پوه شولې په خبره باندې؟ نو هغه خلق په اضعف الایمان کې غریبانان پاتې کېږي. الله رب العالمین دې ته نه موږ او تاسو وساتي. نو فرمایي ما تجرمون، دا آیت دا بیا حکمن څه شو؟ دا منسوخ شو. پوه شولې په خبره باندې تاسو که نه؟ تلاوتن باقي دی او حکمن څه دی؟ منسوخ دی. تاسو او که په اعتبار چې کم دی نو د آخرت د ثواب او د عقاب سره واخلو نو بیا حکمن او تلاوتن دواړه په خپل حال باندې باقي دی. نه،
تاسو له به د خپل عمل سزا الله په آخرت کې درکړي او مال به د خپل عمل سزا دا براته چې کم نه ګویا کې ملاويږي. نو فرمایي فعلی اجرامی فی ظنکم، دا خو جرم نه دی، تاسو وایي چې جرم دی کنه چې دا قران کریم د ځان نه جوړ کړی دی، نو دا تاسو د دغه وهم او ګمان مطابق نور نبی علیه الصلاۃ والسلام د اجرام نه او نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګناه نه او د معصیت نه څه دی؟ معصوم دی. تاسو خبر باندې ورسېدلې کنه، او تاسو وایي نو بس دا تاسو د ځوان او د ګمان مطابق چې ما کړی غلطی ده نو زه به جواب ده یم، تاسو دا غي فکر کوئ. و اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین تقریبا 1000 سال پورې عمر نصیب کړو. فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. تاسو په شله په خبره باندې ډیر لوی عمر ورته الله نصیب کړو. او همیشه د پاره به تبلیغ کو، د الله رب العالمین د دین دعوت به ورکو، او دوی به چې کم دینو ګویا کې نسلن بعد نسلن دته ایذا او تکلیف دا به ورته رسو، کله به په پتراو کو، کله به ورته خبرې جملې دا به ورته چې کم دینو سناولې. نوح علیه الصلاۃ والسلام به خفه شو، زخمی بشو، او خداغي باوجود به فرمایل اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، الله زما د قوم ته هدایت وکړه، خدای دې نه پوهیږي. ښا دې کې داعی او مبلغ ته، خطیب او عالم ته یو لوی تسلی ده. ښا ته دومره زر نه امید شولې، په یو څو کلونو کې نه امید شولې. نوح علیه الصلاۃ والسلام ته ګوري نه هغه قوم به پس ګلونه نشیندل چې ته چې په ما پس نن سبا پروپاګاندا کوي او زما خیال نو علم وخه حوصله مبایلا پوښلې په خبره باندې. دا واقعات او قصص چې الله ذکر کوي نو دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او د هغه امت ته تسلی ده پدې کې. ښا تاسو پوښلې په خبره باندې. نو نوح علیه الصلاۃ والسلام د خپل قوم ته چې کم دینو اووي چې تاسو چې کم دینو نور خو ایلن و نهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا اني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم ځان په صادرونو کې رانه راپټ کو واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا. نو دا خو به مې داس نو بیا به مې په تیز आवाज باندې دي ته چیرې په دې صادرونو کې دن ورته زما دا आवाज ور ورسیږي کو دی غوګونو کې ګوتم کې خودلې دي خو چې دومره په تیز आवाज ورته وایم چې داغه باوجود ورته زما دا اعلان او دا आवाज ور ورسیږي. ثم اني دعوتهم ثم اني واسررت لهم اسرارا. په پټو په ښکار خدای هر نوع فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نوح عليه الصلاة والسلام چې دا ټول خبرې وکړلې نو بل آخر دل برداشت شو. نو فرمایل ولا تزد الظالمين الا تبارا. خدایا بس نو اوس دا ظالمان نور ایمان نه راوړي. لا تزرع على الارض من الكافرين ديارا انك انتظرهم يضل. دا سرکش دي، دا به نور خلق بیا گمراه کوي. ولا يلدو الا فاجرا كفارا. زر کاله مې ورته انتظار وکړو چرته د سړي زوی ته نه پیدا نشو، خو چې ته نه پیدا کیږي نو لا يلدو الا فاجرا كفارا. یو فاجر کفار تر نه پیدا کیږي، سم چې کم دینو اولاد تر نه هم نه پیدا کیږي چې ته نه تمه اوساتو د ایمان. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نوح علیه الصلاۃ والسلام بالاخر دل برداشت شوخه، نو بدعای شروع کړه د خپل قوم ته. نو دای ورته وی الله رب العالمین نوح علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع ورکړه چې ډیر ستړی شولې لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. بس چې دا چا در سره ایمان راوړی دی دی ایمان راوړلو، نور د چا د ایمان تمه او توقع مکوا. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. بس خیر دی اوس تخفه کېږه ما د هر نبی سره د خپل امت ډیر فکر وي. دیو جن نبی علیه الصلاۃ والسلام بارک راضی چې عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. نو ته د خپل امت په مزید گمراهی باندې خفگان مکوخه او بس دې ستاده بددعا می قبول کړله اوس دی هلاکوما او تاره ته ویلی چې لا تزرع علی الارض من الكافرین دیارا
یو کور، یو آبادی، یو اوسیدونکې په مخ د ځمکه باندې الله د کافرانو نه مه پرېږدوه، بس دا درله اوس ټول هلاکوم. خو تدبیر به یې صحیح. نو تدبیر یې دا دی چې کشتۍ جوړه کا، زه په دوی باندې چې کوم دی نو عذاب راولم د اوبو، چې لاندې پې ځمکه دا خپلې چینې را برسېرې کړي او پاس نه پې اسمان په ورېدو باندې چې کوم دی نو ګویا کې شروع وکړي. نو کشتۍ جوړه کا. نو نوح علیه السلام چې کوم دی نو د کشتۍ د هغې چل یې زده نه و، نو جبریل امین علیه السلام ورته راغی او چل یې ورته ښودل شروع کړل. نو الله ورته فرمایي واصنع الفلک باعیننا ووحینا، طریقه به درته مونږ ښیو. طریقه کار به درته مونږ ښیو چې تخته به د تختې سره څنګه را یو ځای کې، او بیا به د هغې وړمبی چت څنګه، بیا دویم چت به یې څنګه، او بیا د دغې کشتۍ دریم چت به څنګه. دا خو ډېره لویه کشتۍ وه که نه، دا تقریبا 300 ګزه اوږده وه. څومره؟ 300 ګزه او 50 ګزه پلنه وه. ده 50 ګزه دا پلنه وه او تقریبا 30 ګزه دا دنګه وه. دا خو ډېره لویه کشتۍ وه. ځکه نوح علیه السلام به پکې اوس د هر یو نوع د مخلوق نه یو مخلوق د ځان سره ځای کوي. دا مخلوق خو هسې نه ځای کېږي که نه، دوی دپاره خو ډېره لویه کشتۍ په کار وه. نو الله فرمایي چې بس دا زمونږ په نګرانۍ کې به دا ټول کار کوي. او البته ما چونکې د توبې دروازه بنده کړې ده چې کم خلق مسلمانان نه دي، نو ما ته به د هغې سفارش نه کوي. ولا تخاطبني فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اټل فیصله ده، بس ما سره به د دې په باره کې سفارشونه نور نه کوي، بس خبره خلاصه شوله. نو نوح علیه السلام هغه چې کوم دی نو ګویا کې هغه کشتۍ سازي د هغې د عمل دی شروع کو. نو الله رب العالمین په دې آیتونو کې هغه واقعه ذکر کوي. نو فرمایي واوحي الی نوح، او وحی وکړلی شو له نوح علیه السلام ته انه لن یؤمن من قومک، هرگز به ایمان رانه وړي د قوم ستانه ای نوح علیه السلام، الا من مگر هغه خلقو قد آمنه چې په تحقیق سره هغې ایمان راوړی دی. بس چا چې ایمان راوړی دی هغې راوړی دی. نور د توبې دروازه بنده ده، او نور څوک چې کوم دی نو ګویا کې هغه ایمان نه راوړي. نو فلا تبتئس، نو مه غمژن کېږه، فلا تحزن، نو غمژن کېږه ما بما کانوا یفعلون، په هغه څه باندې چې ودي کول یې. واصنع الفلک باعیننا، او جوړه که کشتۍ په سترګو زمونږ کې، یعنې په نګرانۍ زمونږ کې، ووحینا، او په وحی زمونږ باندې مونږ به تا ته طریقې کار ښایو. جبریل امین علیه السلام معلم دی، او نوح علیه السلام متعلم دی. او ما ته وګورئ تعلیم ورله د دنیاوي فنونو ورکوي. د دنیاوي فن چې کم دی نو ګویا کې فن کاریګري ورته ښایي، کشتي سازي ورته ښایي. جبریل امین علیه السلام نو فرمایي ولا تخاطبني فی الذین ظلموا، او بیا ته خبرې مه کوه زما سره په باره د هغې خلقو کې چې ظلم یې کړی دی، یعنې کفر یې کړی دی. انهم مغرقون، بس دوی باندې فیصله شوې ده، دوی ډوب شوي دي. نو په اعتبار د ما یؤول الیه سره به دوی څه کېږي، دوی به ډوبېږي که نه. نو من قتل قتیلا فله سلبه، نو لا سړی خو لا مړ نه دی، خو په اعتبار د ما یؤول الیه سره به دی څه کېږي، مړ کېږي. تاسو پوه شولې که انی اعصر خمرا، انی اعصر، نو انګورو ته خمر ووي، ځکه په اعتبار د ما یؤول الیه سره به دا څه کېږي، دا به خمر جوړېږي که نه. نو انهم مغرقون، الله فرمایي چې بس دا داسې شوه لکه چې دوی ډوب شوي وي. بس د دې اټل فیصله ده. ویصنع الفلک، او و نوح علیه السلام چې جوړول یې کشتۍ لره. اوس د کشتۍ سازۍ عمل شروع شو. وکلما مر علیه ملأ من قومه، او هر کله چې به تېر شو په دې نوح علیه السلام باندې هغه سرداران د قوم د دنه، دا غټ جاگیردار، نوابان، خانان، ملکانان، صاحبان، دا چې به کله پې تېرېدل که نه، نو سخروا منه، نو ټوقې به یې کولې د نوح علیه السلام پورې. مولا ته وګوره په وچه باندې لګیا دی. دا خو چې کم دی نو دلته اوبه کم دي، دلته دریاب کم دی، د ده دماغ خراب شوي دي چې دی اوس چې کم دی نو د دې وچې دپاره څه جوړوي، کشتۍ جوړوي. نو قال وویل نوح علیه السلام ان تسخروا منا، کو چېرته تاسو ټوقې کوئ په موږ پورې، فانا نسخر منکم، نو موږ به هم بیا ټوقې کوو په تاسو پورې. حین وقع العذاب، چې کله څه وشي عذاب واقع شي. اوس په ما پورې خاندې، بیا به در پورې زه خاندم.
نو بس خیر ده کما تسخرون لکه څرنګه چې تاسو ټوکی کوي اوس فسوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ زرد چې تاسو به وپیژنئ من هغه څوک یاتیه عذاب چې راشي هغه ته عذاب یخزیه رسوا کوي هغه لره بس تاسو به هغه سړی وپیژنئ چې د الله عذاب به پراشي دی به رسوا کیږي او موږ به ورپورې خاندو ویحل علیه عذاب مقیم او نازل بشي په د باندې هغه عذاب مقیم چې هغه دایمي وي حلول چاته ویل کیږي حلول دخول ته ویل کیږي تاسو په مبزی کې حلول سوریانی او حلول توریانی زده کړی دی هدایت الحکمت کې مبزی ختم شوی دی کنه هدایت الحکمت هم نشته اوس حلول سوریانی او توریانی پیژنئ علم فلسفه هم زمونږ د دې نصاب نه چې کوم دی نو ختم کړله تاسو پوه شولې په خبره باندې کنه حلول سوریانی دې ته ویل کیږي چې هر یو جز د یو سیس په بل جز کې دا حل شي دا پکې چې کوم دی نو داخل شي لکه مثلا په اوبو کې د مالګه ور واچوله په اوبو کې د چینی ور واچوله تاسو په خبره باندې پوهیږئ په اوبو کې د ګوړه ور واچوله په پیو کې د اوبه ور واچول نو دا پیو اوبه چې دواړه مکس شي د کوم حلول راځي حلول تاسو پوه شولې په خبره باندې او دا حلول سوریانی دی او یو د حلول توریانی دی ته ویل کیږي لکه په ګلاس کې د اوبه ور واچولې پوه شولې نو اوس د ګلاس دا هر یو جز خو په د اوبو کې حل شوی نه دی کنه پوه شولې په خبره باندې دې ته ویل کیږي حلول توریانی ورته ویل کیږي تاسو پوه شولې په هر حال فرمایي دا حلول به کوم یو وي دا حلول به حلول سوریانی وي هر جز د انسان کې به د الله رب العالمین عذاب دا به پکې ورننه وزي دا به حل شي بلکې قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې دا د انسانانو دا وجودونه دی باندې به چې کم دی نو ګویا کې اور بلیږي تاسو په خبره باندې ورسېدلی که نه د انسانانو دا وجودونه دی باندې به اور بلیږي نو ګوره دا خو د الله رب العالمین د طرفه خبره ده اوچ لرګې الله پکې د سوځېدلو صلاحیت ورچولی دی شین لرګي کې د سوځېدلو صلاحیت نشته دی نو یدبر الامر دا د الله فیصله ده کو الله په شین بوټي باندې اور لګي او سوځول یې غواړي نو الله یې کولی شي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو د جهنم د اور خشاک به څه شی وي دا د جهنميانو خپل جسم وي نو ما ته وګورئ یعنی د دې خپل جسم په هر جز کې به د الله د دې عذاب د دې اور سرایت شوي او حلول به شوي وي نو یحل علیه دې کې ډېرې لوی خطرې طرف ته الله اشاره کوي داسې نه ده چې ځان به ترنه بچ را بچ کې ځان به ترنه اوسنډی را اوسنډی ستاسو عین جسم د هغې هر جز به هغې کې به چې کوم دی نو اور ننوتی وي د هغې نه بیا ځان بچ کېدلی نشي نو ګوره په حلول توریانی کې مسئلې ته سوچ کوئ په حلول توریانی کې یو شیز ته د بل شي نه لرې کولی شي لکه مثلا دقه ګیلاس کې اوبه دي نو اوبه ترې نه توی که نو اوبه ځان له شویل او ګیلاس ځان له شو خو چې په اوبو کې د مالګه حل کړله یا په پیو کې د اوبه ور واچولې یا د په ګوړه کې چې کوم دی نو شربت حل کو مسله باندې پوهیږئ نو په پیو کې چې تا کمې اوبه ور واچولې نو دا پی د دې اوبو نه ته جدا کولی شي نشي جدا کولی نو دقه رنګې به د کافر د دې جسم نه د الله د طرف نه د عذاب جدا کیږي نه دا به حلول سوریانی وي الله دې مونږ او تاسو ته حفاظت را نصیب کی نو فرمایي ویحل علیه عذاب مقیم یاره دا علم او د علم دا چې کوم د منطق او د فلسفي کتابونه دي دا ګورې دا زمونږ د دې نصاب نه ختم کړلی شو د دې ډېر لوی نقصان دی او تاوان دی ډېر سطحي غوندې علم دا به چې کوم دی نو پاتې شي عجیبه غوندې خبره ده فرمایي حتی اذا جاء امرنا وفارت النور تر دې پورې چې هر کله راشي امرنا بالعذاب زمونږ فیصله او زمونږ حکم د عذاب نو چې کله راغې هغه فیصله زمونږ د عذاب وفارت النور نوح علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته ویلو نښه به یې دا وي د عذاب د هغې آغاز چې کیږي او د هغې ابتدا چې کیږي نو د تنور نه به چې کم دی نو ګویا کې د هغې نه به اوبه راوتل شروع شي اوس دا تنور دا څه ته ویلی کیږي نو د دې یو معنا ده سطح زمین ته تنور ویلی کیږي د ځمکې دا سطح نه ده نو د هر ځای نه به چې کم دی نو ګویا کې د اوبو دا مضبوطی چینې
دا به ترنه چې کم دی نو شروع شي، نو په دې شړه کې، په دې دشته کې، په دې غر کې، په بیابان کې، په صحرا کې، په پټي کې، په کور کې، په هر ځای کې به چې کم دی نو د لاندې طرف نه د اوبو راوتل شروع شي. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ او ډوډۍ چې په کم ځای کې پخیږي هغې ته هم تنور ویلی کېږي. موږ په پښتو کې ورته هم څه وایو؟ تنور ورته وایو، او عربۍ کې ورته هم تنور ویلی کېږي. نو یا ترنه مراد دغه تنور دی. نو دغه تنور بیا په کم ځای کې و؟ نو د دې دپاره دوه ځایونه دا مفسرینو راوړي دي. یو دا عین ورده یو مقام دی په شام کې، او مراد د تنور نه چې کم دی نو ګویا کې دغه تنور دی چې د آدم علیه السلام د وخت نه الته پاتې و. نو مراد ترنه دقه چې کم دی نو تنور دی. او دویم دا چې دا په مسجد کوفه کې د هغې په دروازه کې یو تنور و. مراد ترنه هغه دی مسجد کوفه. دا درې چې کوم غټ غټ مساجد دي، مسجد حرام، مسجد نبوي او مسجد اقصا، نو دا څلورم نمبر چې کم دی نو غټ مسجد دی. دا څه شی دی؟ دا مسجد کوفه دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو مراد د دغې نه تنور نه هغه دغه د کوفې د جومات والا چې کم دی نو ګویا کې څه دی؟ هغه تنور ترنه مراد دی. خو فرمایي چې تفسیر قرطبي هغه د دې ترمنځ تطبیق کوي دا درې وړ اقوال ټیک دي. ځکه به یک وخت چې کله ټول ځمکې هغې چې کم دی نو ګویا کې اوبه راویشتل شروع کړل، نو د عین ورده د تنور نه اوبه راوتل شروع شو. د مسجد کوفه د تنور نه اوبه راوتل شروع شو. او د ځمکې د سطحې د هر ځای نه چې کم دی نو اوبه راوتل څه شو؟ دا شروع شو. د دې ترمنځ تطبیق ممکن دی. داسې دغه سیس چې کم دی نو دا نه دی. نو هغه ځای نه چې کله اوبه شروع شولې نو وفارت تنورو وجوشېدلو. فارا ما ته وګورئ، الخروج بسرعة، یو شیز چې په شدت سره بهر راوځي که نه دې ته فوران ویلی کېږي. ومنه الفواره. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ فوارې ته فواره ولي؟ هلکه موږ وایو دا موږ د په پښتو کې هم پواره وایو که نه. فواره، فوارې ته فواره ځکه ویلی کېږي چې دا اوبه چې کم دی نو ګویا کې په شدت سره دا راوباسي بهر. نو وفارت تنورو او وجوشېدلو هغه تنور، معنا دا اوبه ترنه په تیزۍ سره راوتل شروع شو. نو قلنا مونږ وویل احمل فیها من کل، نوح علیه السلام ته مو خطاب وکړو. اوس په دې کشتۍ کې ځان بچ کا، کشتۍ نوح په دې کې چې کم دی نو دا خپل ملګري دا در سره ځان سره ور وخېجوه. بارک فیها، احمل فیها بارکا، په دې کشتۍ کې من کل د هر یوې نوع نه زوجین اثنین، دوه جوړې، یو مذکر او یو مؤنث. نو کومو څیزونو کې چې تذکیر او تانیث نشته هغه ترنه په خپله خارج شو. یوه. دویمه خبره ده کوم څیزونه چې هغه د نر او د مادې د ملاپ د هغې نه بغیر الله پیدا کوي هغه ترنه هم خارج شو. دوه. نمبر 3 کوم څیزونه چې هغه جنگلی دي، پالتو نه دي، په کور کې د ساتلو قابل نه دي، هغه ترنه هم خارج شو. خبره تاسو پوهیږئ که نه؟ دا ترنه هم څه شو؟ لکه دا ترنه هم خارج شو. په کور کې ساتونکي څیزونه هغه پکې چې کم دی نو ګویا کې پاتې شو. نو دغه نر او ماده اثنین چې هغه نر او ماده، بس دا دوه څیزونه چې کم دی نو ګویا کې لکه مثلا غوا غوی، میخ او سنډه، بیزه او پیسه، ګډ او ګډه. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ اس او اسپه، دا څیزونه دا ټول په ټوله چې کم دی نو ګویا کې د دې نه یو جوړی دا ور وخېژوه د خپلې کشتۍ ته. و اهلکه، او اهل خپل کور والا ورته هم ور وخېژوه. خو ستا په کور والا کې صرف هغه خلق چې هغه ستا منونکي دي، چې کم ستا منونکي نه دي او کافران دي، الا من سبق علیه القول، مگر هغه چې وړاندې شوی دی په هغې باندې وینا د عذاب د الله رب العالمین، په هغې باندې د الله د عذاب فیصله مخکې تیره شوې ده چې انهم مغرقون. نو چا باندې چې مهر والی شوی دی هغه خلق ته نه مستثنا دي، هغه به پکې نه داخل. ومن آمن واهلک ومن آمن. نو دا ګوره احمل فیها من کل زوجین اثنین واهلک ومن آمن. نو یو پکې دغه څیزونه دا چې کم دی نو حیوانات وغیره دا پکې ور وخېژوه، خپل کور والا ور وخېژوه، او ورسره ستا سره چې کوم ملګري دي مؤمنان دي هغه څیزونه
هغه در سره چې کم دینو گویا کې هغه ور اخرج وما امن معه الا قليل او ایمان نو راوړی د نوح علیه السلام سره مگر ډیرو کمو چې هغه شپږ کسان وو یا اتیا کسان وو. تاسو پوه شولې په خبره باندې د یو روایت مطابق بس صرف او صرف دقه کسان د ځان سره خپل دا ور اخرجوا. وقال اویل نوح علیه السلام ارکبوا فیها سوار شی پدی کشته کې بسم الله مجریها و مرساها پنوم د الله رب العالمین باندې تلل د دې کشته دی او درېدل د دې کشته دی. بس اوس نور چې کم دی نو ګویا کې د الله رب العالمین خوښه ده زمونږ دا ظاهري اسباب دا مونږ مکمل کړل. اوس د کوم ځای پورې دا کشته الله بوزي دا فیصله د الله ده، کله ادري دا فیصله هم د الله ده. نو ما ته وګورئ الله رب العالمین نوح علیه السلام ته بغیر د کشته نه هم په دریاب کې نجات ورکولی شو، خو چون کې دنیا دارالاسباب دی، دنیا څه دی؟ دارالاسباب دی. نو نوح علیه السلام ته وی چې اسباب ته مکمل کا او نتیجه په ما باندې ور پرېږده وخه داسې وایي چې بسم الله مجریها و مرساها. نو ما ته وګورئ توکل علی الله چاته ویل کیږي؟ الاعتماد بالله بعد تکمیل الاسباب بعد توفیر الاسباب. دا اولی کوي د ځان سره. بعضې خلق وی نه بس منګه بس توکل په الله باندې کو. الکه دې ته توکل نشي ویلی کېدی ظالمه. توکل دې ته ویل کیږي چې اسباب دنیویه برابر کا او نتیجه په چا پرېږدوه؟ په الله پرېږدوه. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ الاعتماد على الله بعد تکمیل الاسباب یا بعد توفیر الاسباب. نو دغه هم چې کم دی نو ګویا کې اوس دا کشته ده، نو ګوره د دې کشته لرګې الله پیدا کړی بعد تکمیل الاسباب یا بعد توفیر الاسباب. دې ته توکل ویل کیږي. متوکلا بالله. تاسو به شاید چې په شرح التهذیب کې ویلم وي دا خو شاید چې بیا مو ير کړی هم وي را روان دي. دا توکل ترجمه هغې کې لیکلې شوې ده. اشاباس. نو دا د الله رب العالمین اسم دا د الله مخلوق دی. لکه مثلا دا کشته ده د دې لرګې الله پیدا کړی. دا لرګې چې تا په کومه اوسپنه باندې غوس کو دا اوسپنه الله پیدا کړی. په کومې طریقې چې دی غوس کو دا علم درله الله در کړی. په دې اوبو باندې چې تا د پاسه کېښودلو نو دا په دې اوبو کې نه ډوبېږي، دا صفت پکې الله پیدا کړی. دا جاز دی. اته ورته ورخیږي. نو دې جاز کې چې کوم میټیریل استعمال شوی دی دا چا پیدا کړی؟ الله پیدا کړی دی. په هغې کې بیا چې چا نت نه یې تحقیق کړی دی او ریسرچ کړی دی نو دې ساینسدانانو دا عقل دا پوهه او دا علم چا ورکړی دی؟ الله ورکړی دی. نو دا چې کله دې هوا ته وربره شو نو په دې دومره په دې هوا کې دا څیز ښکته نه راغورځېږي او دا په هوا کې راټینګ دی. نو دا چا راټینګ کړی دی؟ دا الله راټینګ کړی دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ مؤمن دته ویل کېږي چې دی به په اسبابو باندې اسباب به استعمالی خو نتایج به په الله رب العالمین باندې پرېږدي. نو فرمایي وقال نو اویل نوح علیه السلام ارکبوا فیها بسم الله مجریها و مرساها. دې ته اماله ویلي. مجریها د مجری کې به څه کوي؟ اماله. تجوید کې چې کوم دی نو ګویا کې تاسو به ویلي چې دا د دې چې کوم د الف دی نو دا به ته یا طرف ته راکوږ کې یا طرف ته به یې راکوږ کې او د دې دا فتحه دا به کسرې طرف ته. نو مجراها په ځای باندې به څه ووې؟ مجریها. پوه شو؟ دې ته څه ویلي کېږي؟ اماله ورته ویلي کېږي. نو فرمایي بسم الله مجریها بسم الله جریها د دې هغه تلل مجریها د دې هغه تلل او ومرساها ورسوها او د دې هغه منتها د سیر د دې هغه ادریدل. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو ان ربي لغفور الرحیم. بشکه رب زما خامخا بخشش کوونکی دی او رحم کوونکی دی. وهي تجري بهم فی موج او دې کشتۍ بوتلل کول بهم په دې باندې فی موجن په هغې موجونو کې کل جبال په شانته د غرونو ډېر لوی اوبه راوچتې شولې. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ قرآن کریم کې الله رب العالمین د هغې نه په بل ځای کې چې کوم دی نو ګویا کې تعبیر کوي
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. تاسو پوښلې په خبره باندې. او ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. پوښلې په خبره باندې کنه. الله وی دا د وریزو دا دروازې می ورته کولاو کینو دا وبې داسې را وشتلې چې سمې. نو مفسرین لیکلي دي چې دا اوبه دا دومره راجمع شولې چې د یو غر چې کومه سوکه بوا اخیرنۍ چوټۍ بوا په هغې باندې به هم 15 غزو پورې دنګې چې کم دی نو ګویا کې اوبه وي. دا ادنا دا کم مقدارو تر 40 غزو پورې دا به پکې د غرونو دا سوکي دا به پکې سوي دا به پکې پټې وي. نو فرمایي الله رب العالمین وهي تجري بهم في موج او دی کشته بوستل کول په دې مؤمنانو باندې په دې نوح علیه السلام او من معه باندې فی موج په هغه موج کې موج په پښتو کې موږ سوایو موج ورته چپا ورته وایو خو موجونه د دریاب موجونه دي. اردو کې ورته سوي لیکيږي موج اراده جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. نو په اردو کې ورته سوي لیکي موج ورته وی لیکيږي. کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا اے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے جو لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. نو اے موج حوادث نو موج په اردو کې ورته سوي لیکي موج ورته وی لیکي. نو فرمایي وهي تجري بهم في موج كالجبال پشانت دا یو چپنه ده دا پشانت د غرونو براتله. نو سبحان الله. او ما تو ګوري چې کله په دې دریاب کې طغیانی را پیدا شي کنه نو د دې دا یو چپا دا بالکل بعینه پشانت د چاوي دا د غروي. شاباس ها. نو فرمایي شاباس. ونادى نوح ابنه او आवाज وکړو نوح علیه السلام ابنه زوی خپلتا کنعان. او ځکه د نوح علیه السلام خو نور زامن هم وکنه سام و حام و یافث و خو هغه مؤمنان وخه او دې چې کوم دی نو د نافرمان او د کافر وخه. نو د خپل زوی چې کله په دغه کې ولیدو په دې د دریاب په دې موجونو کې په ډوبېدو باندې ولیدو وکانه فی معزل او و دا زوی فی معزل په یو ډډه کې معزل چاته ویل یو کناره کې په یو ډډه کې معنا دا د کشته نه لګ لري وخه. نو आवाज ورته کو یا بنیا ای بچی زما ارکب معنا رضا سور ش زمون سره معنا دا کلمه وایا بس کنه کلمه وایا. تاسو پوښلې په خبره باندې او رضا یا نوح علیه السلام ته د خپل زوی د کفر پته نه و د خپل کفر پټ کړو دا منافق په ظاهر باندې به اسلام چې کم دینو ګوي کې داسې بخکاره کول لکه چې زه مسلمان یم خو اندرون خانه سو دا کافر وو. نو دا توجیه مونږ ولیکو ځکه الته ورته الله فرمایلی چې لا تخاطبني فی الذین ظلموا. نو چې نبی ته کله الله حکم وکړي چې زما سره به ګورې د دې په حق کې د سفارش خبرې نه کې نو دین معلومېدله دا چې نوح علیه السلام ته د خپل بچي دا کفر معلومو نه و. تاسو پوښلې په خبره باندې. او د دې تأیید بیا وروسته د قرآن کریم د دې آیت نه هم کیږي چې الله رب العالمین نوح علیه السلام ته وایي چې فلا تسألني ما ليس لك به علم چې کومې خبرې درته پته نه نو ګوره د هغې ماته سفارش مه کوه کنه. نو تا ته چې د خپل بچي د ایمان پته نشته دی په قطع او په یقین سره نو د دې بچي سفارش ولې کې. تاسو پوښلې په خبره باندې کنه. نو بهرحال فرمایي وکانه فی معزل یا بنی ارکب معنا راز سور ش زمون سره ولا تکم مع الکافرین او تم کېږه د کافرانو سره. نو ګوره خپل بچي دا د غلط صحبت نه منې کول دا د پلار ذمہ داری ده. پوښلې په خبره باندې. نوح علیه السلام خپل بچي د کافرانو د ملګرتیا نه منع کوي. قال نو اویل نوح علیه السلام قال نو اویل دی کنعان سآوی الی جبل زرد چې زه بځای اونیسم ټکانه به برابر کم الی جبل هغې غر ته نه بس دې غر ته ور رسېږم دا جی دا د نږدې دی بس زه به په دې کې چې کم دی نو دې ته به ور ورسېږم اوبه لا دې ته نه دي رسېدلي. یعصموني من الماء چې بچ به کې ما د دقې اوبونه یمنعنی یحفظنی من الماء دا به ما د دې اوبونه چې کم دی نو بچ به مې کې دا غرخه. قال نو اویل نوح علیه السلام لا عاصم اليوم
نشته دی بچ کوونکی نن ورځې بچیا دا د الله عذاب دی هیڅوک دی نشي بچ کولی من امر الله د عذاب د الله نه لا عاصم اليوم من امر الله نشته دی بچ کوونکی نن ورځې د حکم د الله نه یعنی د عذاب د الله نه الا من رحم مگر هغه څوک رحم چې الله په رحم وکي خالص د الله په رحم بدن څوک بچ کیږي نور چې کم دینو د دنیا په اسباب باندې څوک نشي بچ کېدلی وحال بینهم الموج او دق درمیان کې حایل شو د دې پلار او زوی دواړو ترمنځ الموج موج بس په منځ کې پکې یو لویه چپه راغله بس بیا په نظر باندې سنرات الفکان من المغرقین نو بس دا د نوح علیه السلام د زوی به اوبو ډېر ډوب کړی نو ما ته وګوره فکان من المغرقین هغه خبره را یاده کوي الله ورته په ایډوانس کې ویلو انهم مغرقون تاسو پوه شولې په خبره باندې مخکې نه ورته الله ویلو نو فکان من المغرقین وقیل ویلی شو یا ارض ازمکې ابلعی ماءکې باس اوس خلق ټول په ټوله ډوب شو او هر څه چې کم دینو غرق شو او تباه شو نوح علیه السلام الله بچ پاتې کو او د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې سواره مؤمنان او حیوانات دا الله رب العالمین بچ کړل بس اوس عذاب چونکه ختم شو نو مفسرین لیکلی دي چې دا د نوح علیه السلام دا کشتۍ دا چې کم دینو ترسل شپږو میاشتو پورې دا ګرځېدله او دا چې کم دینو ګویا کې شپږ میاشتې په دې منځ کې تېرې شولې په دې اوبو کې دا مخلوق چې ډوب شو نو شپږ میاشتې پې د پاسه تېرې شولې په 10 رجب باندې نوح علیه السلام دغه کشتۍ ته ختلی او په 10 محرم باندې الله رب العالمین هغه ورته حکم وکړو چې بس اوس د دې کشتۍ نه دی چې کم دی نو ګویا کې راکوز شه او فرمایي چې دې کشتۍ کله دا شپږ میاشتې په اوبو په سر باندې تېرې کړلې نو الله رب العالمین ټوله دنیا دا هلاکه کړله خو صرف بیت الله شریف الله محفوظ پاتې کړو دا د اوبو سر ته الله راخېجولی او دې کشتۍ غیر اختیاري طور اوه چکرې دا چې کم دی نو د بیت الله شریف نه ګیر چاپېره هم وهلې وي تاسو پوه شئ په خبره باندې مفسرینو لیکلي دي نو اوس به یو نوې دنیا الله رب العالمین آبادوي د دې وجې نه نوح علیه السلام ته آدم ثانی ویل کېږي ځکه دا وروستو مخلوق بیا ټول په ټوله د نوح علیه السلام د اولاد نه الله خور کړی دی د دې وجې نه دته آدم ثانی ورته ویل کېږي نو الله رب العالمین وفرمایل یا ارضو ای ځمکې ابلعي ماءکې راوکاږه راتېرې کا ماءکې اوبه په معنا د چا سره راځي لکه بلع ابتلع په معنا د تیرولو سره راځي موږ او تاسو نوړی تیرو کنه تاسو پوه شئ بلیع الارض یو صحابي دی حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه دا بلیع الارض تیر شوی دی ځمکې ځان ته راکاږلی او ځان سره محفوظ کړو ما ته وګورئ بعث النبي صلی الله علیه وسلم جیشا فی 10 الى بني لحيانا تاسو به صحیح مسلم شریف کې حدیث ویلی صحیح بخاری شریف کې لسو کسانو یو جماعت نبی علیه السلام مبارک بنو لحیان ته ور اولېږل هغې ورته موږ ته راولېږه موږ ایمان راوړو نبی علیه السلام مبارک په اعتماد وکړو په هغې کې وامر علیهم ثابت ابن او په هغې باندې عاصم ابن ثابت وامر علیهم عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله تعالی عنه هغې په امیر جوړ کو او په دغه جماعت کې حضرت خبیب رضی الله عنه دا حدیث ډیر اوږد دی خو دوی چې کم دی نو بنو لحیان د دوی نه محاصره وکړل او دوی یې ګرفتار کړل نو بیا یې چې کم دی نو تر نه خپل بدل اغستو په بدر کې ورله مشران وژلي نو دا حضرت خبیب رضی الله عنه دته وویل چې تا خو موږ په سولۍ باندې خېږو خو د ارض الحرم نه د لږ بهر وباسو نو دی چې کله بهر وباسلو دی چې پوه شو چې زه شهید کېږم نو دوی ته یې وویل چې ماله چېرته یو چاړه راوړئ زه لږ خپل د دې وجود صفایي وکړم نو هغې ورته راوړله نو دې درمیان کې یو ماشومه د دغې کور راله او د ده سره چې کم دی نو دا وروستو دا ناسته وه نو دې مورې چې پې کله نظر شو نو چغې کړلې چاړه ورسره په لاس کې ده زما ماشومه لور ده ورته وی مه یریږه نحن اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم موږ د نبی علیه السلام صحابه یو ملګري یو موږ داسې بې ګناه قتلونه د چا نه کوو نو هغې زنانه ووي یاره ستانه خو مې بهترین ښایسته قیدي بل نه دی لیدلی دومره خوش اخلاقه خلق یې تاسو خو په هغې خپل انتقام کې به دی اوس شهید کوي
فرمایي دا د صحیح بخاری شریف او د صحیح مسلم شریف روایت دی چې د په لاس کې د انګورو چې کم دی نو یو خوشه وه او حالان کې په دغه ورځو کې نه د انګورو موسم و نو تپوس یې ترنه وکړو دا انګور در سره څه کوي؟ نو هغه ورته وایي دا د الله د طرف نه چې کوم دی نو ما ته راغلی رزق دی. تاسو دا کرامات دي ګورئ ښه صحابي دی که نه خو خارق العادت امر یې کرامت دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې خو دا کرامت فی الحیات دی. اوس ګوره نو ده ته یې وویل ته په پانسۍ د خېجو ده ورته یو 2 رکعته مونځ کوم اجازت راته راکړئ. نو دی لاړ شو مونځ یې شروع کړو حضرت خبیب رضی الله عنه. نو مونځ یې لږ مختصر کړو. نو وروسته ورته وویل دا مونځ مې ځکه مختصر کړو هسې نه چې تاسو ووایئ چې د نبي علیه السلام صحابه د شهادت نه یریږي. مونږ ولې د مرګ نه یریږو ښه مونږ خو مرګ له غاړې ورکوو. نو امام بخاری رحمت الله علیه فرمای بلکې په دغه روایت کې راغلی دي چې دا د شهادت نه مخکې 2 رکعاته نفل کول دا د حضرت خبیب رضی الله عنه سنت دی د امت لپاره. نو چې دی کله د کجوري د تنې ته ور وخېژه اوس به دی په سولۍ باندې خېژئ. دا اول مسلوب فی الاسلام د ټولو نه وړاندې چې په سولۍ ختلی دی د حضرت خبیب رضی الله عنه دی په اسلام کې. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو دی چې کله سولۍ ته ور وختو د کجوري د تنې ته او د الله سې ورله وتړل او د خپې ورله وتړلې اوس به شهید کوي. نو دی وایي وی لست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مسرعي. په دې خفه نه یم چې مسلمان شهید کېږم او خیر دی کو په مرګ نه وروسته کو په هر طرف باندې را پرېوتم. وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. او دا وذلك في ذات الاله او دا د الله په لاره کې قرباني ورکوم. او کو الله وغوښتله نو یبارک علی اوصال شلو ممزعی نو بس الله به زما په دې چنګ ونګ او په دې کټکړو شو جوړونو اندامونو کې برکت ورواچي او دا به جنت ته الله رب العالمین ور اولیږي. نو دی چې کله شهید کو نو په دې قریشو کې دی کې د انتقام ډیره لویه غصه پرته وه. نو دی 40 ورځې دی په سولۍ باندې خېژولی او 200 تیر انداز د ده نه ګیر چاپیره دا پراته و چې د ده دا لاش کارغان او مرغان یې اخوري او چې څوک یې دفن نه کي چرته. 40 ورځې بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابو ته فرمایل ان اصحابکم قد قتلوا زمونږ هغه ملګري هغه شهیدان کړی شوي دي او د هغې یو لاش چې کوم دی نو د حضرت خبیب رضی الله عنه دا په اوس هم په تنه پورې چې کوم دی نو تړلی شوی دی. تاسو کې څوک نشته دی چې لاړ شئ او دا لاش راوړئ. نو حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه بهترین شه سوار او حضرت مقداد رضی الله عنه دا دواړه ورپسې ور ولیږل. نو دوی چې کله لاړل د شپې په تکه توره تیاره کې نو اول یې خو په هغې تیراندازو باندې چې کوم دی نو په هغې باندې شروع وکړل هغه یې کوتره کړل او بیا په 2 کسه باندې 100 کسان 200 کسان تیرانداز دا د قریشو چې کوم دی نو دا یې دفع کړل او بیا لاړ او هغه لاش چې کوم دی نو یې راواغستلو او دا یې د ځان سره په اس باندې کېښود حضرت زبیر رضی الله عنه. نو دا حدیث کې راغلی دی چې 40 ورځې بعد هم د ده د زخمونو نه وینې څڅېدلې. د مشکو غوندې خوشبو ترېنه راتلل. دې ته کرامات بعد الوفات ویلي کېږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. او اوس لا خبره خلاصه نه ده ښه دی چې د ځان سره را روان کړی دی نو د سحر کې قریشو ته پته ولګېدله چې اوهو بېګا خو د نبي علیه السلام ملګري هغه د مدینې نه راغلي دي او زمونږ نه چې کوم دی نو لاش وړو د دې لاش خو مونږ بېعزتي کول غوښتل. نو په دوی پسې شاته را روان شو. نو چې ورپسې کله شاته را روان شو نو حضرت زبیر رضی الله عنه ډیر د ناچارۍ په کیفیت کې اسمان طرف ته وکتل. الله دغه مو وسو بس ته نور خدا سړي را باندې ډیر دی مونږ په کم یو. نو کو دا امانت یې زمونږ نه واغستو د حضرت خبیب رضی الله عنه دا لاش اسې نه چې دته څه نقصان ور ورسوي. نو حدیث مبارک کې راځي دقې درمیان کې الله د ځمکه په منځ 2 کړه او حضرت خبیب رضی الله عنه یې ځان ته راکاږلو. نو دی بلیع الارض جوړ شو. بلیع الارض ځمکې ځان ته راکاږلو. تاسو پوه شولې په خبره باندې. او حضرت زبیر رضی الله عنه قریشو ته وویې زه ګورې زبیر یم ښه هغه فلانکې یم او دا زما سره مقداد دی
خوخه مخپله ده کو واپس کیږي ام خوخه خپله ده او کو را سره جګړه کوي تیار یو درته بس اغي د اغه زین واپس شو حضرت خبیب رضی الله عنه په اقزه کې پزمکه کې الله رب العالمین دنه چې کم دنو د ځان سره محفوظ کو او د لاش د به حرمتي د کفارو دا چې کوم منسوبه وا د الله ناکام کړله د کرامات بعد الوفات ویل کیږي تاسو پوښول او بل یو ملګری حضرت عاصم ابن ثابت رضی الله عنه هغه هم شهید کړو نو کفارو داغه د لاش به حرمتي کول غوښتل نو الله رب العالمین په د صحیح بخاری شریف روایت ده الله رب العالمین په د غبین د مچو په شکل کې ګوره وریز را وستل او دات نګیر چاپیر شو د خلق په خپل وتختیدل نو دا هم کرامات بعد وفات دي زنه پویګم چې د دې دور د معتزله دي د قران او حدیث ویو مو کنه جدید د کم زینه دا خبرې ځان لچ کم دینو دا جوړي برابرۍ خان نو دا خبره می تاسو ته تر دې پورې د سپوري کوله ابلعی ماءک بلیع تیرې دلو ته ویل کیږي ها ابلعی ماءک دا وبدي ور تیرې که ها ویا سماء اقلعی او ای اسمانه بند کا بسته اسمانه ها ای وریزی یا سماء یا صحابو ای وریزی بس دے دا عبد نور بندے کا عذاب نور ختموما دا زمک نور وچوما نما تو گوری زمکا او اسمان یا زمکا او وریز دا خو عقل نلری شعور نلری ژوند نلری نو الله دې ته خطاب سرنګ کو تاسو خبر پويږي خبر باندې تاسو پويږي نو تفسیر قرطبی کې علامه قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی چې هر سیس کې الله رب العالمین یو نوع د عقل او د شعور پیدا کړی دا و ان من شیء الا یسبح بحمده تسبیح خو ال ویل کېږي چې کله معرفت حاصل شي او معرفت بغیر د عقل او د شعور نه نو په دې کانو کې په دې ګټو کې په دې لوټو کې په دې بوټو کې په دې هر سیس کې الله یو نوع د شعور ورچولې د اگر کو د دې دا شعور دی ظاهرولې نشي په ژبه باندې ځکه ژبه نشته ده تاسو خبره پوهیږئ خو چې په کوم ځای کې ورله الله طاقت ورکی نو بغیر د ژبې نه دوی د خپل شعور راښکاره کی لکه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې د کجوري د تنې نه په مسجد نبوي شریف کې راکوز شو او د لرګي منبر ته ور اوختلو نو د کجوري تنه په حدیث مبارک کې راځي چې دا په جړا شوله نو زګور شعور پکې وکړو نو تاسو په خبره پوهیږئ خو د نبی علیه الصلاة والسلام د عشق د اظهار د پاره ورله الله بغیر د ژبې نه د خپل شعور د اظهار توفیق نصیب کو عشق مصطفی خو ډېر لوی څیز دی کنه یار یا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې انی لاعرف الحجر التي كانت تسلم علي قبل ان ابعث هغه ګټه زه اوس هم پیژنم چې کله زه به په خوا تېرېدلم نو ما ته به دې ګټې آواز کو السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس ګوره عشق مصطفی ګټې ته هم چې کم دی نو ګویا کې د خپل اظهار دپاره بغیر د ژبې نه د سلام ورچولو توفیق نو ګوره دا ام من شیء الا یسبح بحمده هر یو سیس کې الله شعور ورچولی دی خو د هغې شعور اظهار نشي کولی د انسان شعور د دې ټولو سیزونو د شعور نه کامل دی تاسو په خبره پوهیږئ شاباس نو فرمایي نو د ځمکه کې شعور شته دی دې وجې نه ورته الله رب العالمین خطاب کوي ابلعی ماءک دا اوبه دې بس دی را نورې تیرې کا دا چینې دې وچې کا اوبه لاندې راکاږه ویا سماء او ای اسمانه ای وریځې اقلعی بند کا اقلعی الماء اقلعی الماء دا اوبه دې خپلې نورې بند کا قلعه مونږ وایو فلان کیسیز قلعه قمع شوله قلعی قلعی ته قلعی ځکه ویل کېږي چې دا سبب د بندۍ زوی خلک ویل لکه پلان کیسیز باندې لا قلعی د پاسه اوس هم لګېدلې ده تاسو چې د غټو هوټلو ته لاړ شو د باربیکیو دله راوړي که نه د پاسې پې قلعی چړاو کړي اوس یې نه لي چېرته یې لیدلې نو دا ګوره دا د بندېدلو دپاره سبب وي قلعی اقلعی نو بندې کا اوبه وغیز الماء او په دقه ځای کې چې کوم دی نو ګویا کې اوچې کړلې شولې لاندې کړلې شولې الماء اوبه اوبه چې کم دی نو اوچې کړلې شولې بس اوس ځمکه وچه شوله اوس نارمل ژوند چې کم دی نو په ځمکه باندې شروع شو وقضي الامر او فیصله شو هغه تیر شو هغه حکم د عذاب د الله رب العالمین واستوت علی الجودیه او دا کشتۍ برابر شوله په جودي پهاړ باندې په جودي غر باندې نو دا جودي دا د ارمینیا په سرحد باندې
په موصل کې چې کم دینو ګویا کې دا یو پهاړي سلسله ده ښه د دې کوه ارطاط کوه ارارات دا د دې چې کم دینو د پهاړي سلسله ته لکه څنګه چې زمونږ د پهاړي سلسله دي ته مونږ کوه همالیه او کوه هندوکش مونږ داسې وایو کنه الکه دا د فلان دا د هندوکش چې کم دینو پهاړ هندوکش په دې باندې مسلمانانو د هندوانو سره جګړه کړې وخه پوه شولې په خبره باندې دې طرف ته هندوانو هغه طرف ته مسلمانانو تاسو پوه شولې په خبره باندې نو هندو کوش په فارسی کې قتلولو ته ویل کیږي پوه شولې په خبره ان جراثیم کوش دوايان دي مونږ وایو دي وایو کنه کوش او کوشتن دا قتل ته ویل کیږي هندو کوش او همالیت دا لکه څنګه چې پهاړي سلسله دي ارارات جودي دا پهاړي سلسله او پاغه باندې الله رب العالمین دا کشته چې کم دینو سکړه دا الله په برابر کړل وکیل او ویلې شو بعدا للقوم الظالمین ډیر لري والده د هغه قوم د پاره کوم چې ظالمان دي ډیر لري والده بعدا سحقا هلاکت یا بعدا من رحمت الله د الله د رحمت نه ډیر لري والده د هغه قوم د پاره کوم قوم چې سدي هغه ظالمان دي ونادى نوح ربه आवाज کو نوح علیه الصلاۃ والسلام خپل رب ته فقال نوح علیه الصلاۃ والسلام رب یا ربی تاسو پوه شئ په خبره باندې یا ربی اے رب زما ان ابنی من اهلی بشک دا زوی زما د اهل زمانه ده اوس هغه طرف ته الله رب العالمین بیا دا واقعیا چې کم دینو ګویا کې هغه ځنه بیا شروع کړله چې کله د دې دریاب د چپو راګیر کو نوح علیه الصلاۃ والسلام او دا زما زوی دی و ان وعدک الحق او الله ستا وعده حق ده نو الله رب العالمین تا خو ما ته ویلی دي چې په دې کې چې کم دینو ګویا کې و اهلک خپل اهل د ځان سره چې کم دینو ور اوخیجو خدای دا زما اهل دی زما زوی دی وانت احکم الحاکمین او ته ډیر کلک مضبوط فیصله کوونکی نو تا خو ما ته ویلي چې احمل فيها من كل زوجين واهلك من كل زوجين اثنين واهلك نو تا خو ما ته خپل اهل یاد کړی دی او دا زما اهل دی کنه نو قال اویل الله رب العالمین یا نوح اے نوح علیه الصلاۃ والسلام انه ليس من اهلك دې ستاره اهل نه دی مونږ چې کله اهل اوایو نو مراد د هغې نه دینی اهل وي دینی رشته وي ښه نسبی رشته د هغې نه مراد نو د نسب په اعتبار سره به بشک د ستا زوی وي د اهل به وي خو روحاني رشته ستا سره نشته دی او زمونږ سره نسبی رشته معتبر نه دي زمونږ سره روحاني رشته معتبر دي لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي کنا چې کوچرتا لو ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم کوچرتا زما خپل سکلور حضرت فاطمه دا ګناه وکي استثناء غیته هم نشته دی اسلام کې د نسبی رشتو اس چې کم دینو دغه نشته دی روحاني رشته معتبر دي ښا تاسو به شله په خبره باندې نو د دې وجنه چې کم دینو الله ورته فرمای انه ليس من اهلك دا ست روحاني چې کم دینو اهل نه دی ښا نسبی اهل دی خو روحاني اهل دی ندي انه عمل غير صالح وجور لو اسال اخي ولست اهل ندي انه عمل زكى دا كنعان انه عمل انه ذو عمل دا كنعان دا اغي خاون دا اغي عمل خاون دي غير صالح چاغه صالح ندي دي بد عمل دي دا عمل چې کم دینو دا ټیک نه دی ښا د دې وجنه داستا اهل ندي دویمه ترجمه انه دا ته چې کوم سوال کې زمانہ نوح علیه الصلاۃ والسلام دا ټیک نه کېخه دا ستا دا سوال دا ستا دا سفارش ګوره دا ټیک نه دی تما پوه کړی نه چې فلا تخاطبني في الذين ظلموا نو انه عمل دا سوال ستا بنجات ابنک انه دا سوال ستا په بچ کېدلو د زوی ستا باندې عمل غیر صالح دا ټیک کار نه دی ښه تمام نه کړی چې فلا تخاطبني في الذين دا دواړه ترجمه بیا دي ساتي نو فلا تسالني نو سوال مکه زمانہ ما د هغه څه لیس لک به علم چې تا ته په هغه باندې علم نشته دی مستور الحال مشتبه الحال سیز چې سو ستا په قطع او په یقین کې نوی راغلی نو دا د شان نبوت نه خلاف خبره ده چې ته ماته د هغې په حق کې چې کوم دی نو سفارش کې نو ماته وګورئ دې کې مونږ او تاسو دپاره پکې هم دا درس دی ښه چې څوک درله راشي او تا ته ووایي چېره جي د فلانکۍ مقدمه مې د ماته دعا وکړه نو په پټو سترګو ورته دعا مه کوه ښه داسې دعا ورته کوه الله حق له بری ورکړي دا ولې ځکه کیدای شي دا سړی ظالم وي
او دې په خپل ظلم باندې ستانه دعا اخیستل غواړي، نو تا ته خو پته نشته د حقیقت حال، نو فلا تسألني ما ليس لك به علم. نو ما ته وګوره چې کله مستور الحال سړي په باره کې ته د الله نه سوال نشي کولای، دا مناسبه نه ده، نو چې بیا ظاهر الحال سړی وي، په ښکاره باندې یو سړی چې کوم دی نو سوي هغه په ناحقه وي، هغه د ظالمانو په صف کې ولاړ وي، هغه د بيدینو خلقو په صف کې ولاړي، او پیر صاحب لاړ شي یاره جی ما ته دعا وکړي چې دا د اسلام خلاف چې کوم زه ولاړ یم د دې مغربي نظام د پاره د خدای پاکه دا سړی خو خامخا کامیاب کړه. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو حقیقت حال معلوموي، هغه نو وروستو چې کوم دی نو بیا چا د پاره دعا کوي، فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. ز نصيحتكم تاتا ان تكون من الجاهلين، الله تكون من الجاهلين، نصيحت ته د دې لپاره کومه چې ته چرته د ناپوهه خلقو نه نشي، نو داسې کار بیا مکه وخه. الله رب العالمین ورته فرمایي قال رب اني اعوذ بك. نوح علیه السلام پوه شو، اوهو دا مې ټیک کار اونکو ښه، نو فرمایي ربي ای رب زما اني اعوذ بك، زه پناه غواړم پتا سره ان اسألك ما ليس لي به علم، چې زه سوال کوم ستانه د هغې څه چې په نشته دی په هغې باندې ما ته څه علم، چې هغه زما د بچي کفر دی، ما ته د هغې چې کوم دی نو ګویا کې علم نه و، نو بس الله نور به چې کوم دی نو داسې بیا نه کوم ښه. والا تغفر لي وترحمني، او دا معمولی چې دا کوم زلت دی دا خلاف اولا کار چې ما کم وکړو، نو الله د دې بخشش راته کوه. ما ته وګورئ دې ته ګورئ د معصیت نسبت څوک نشي کولی، ځکه انبیاء کرام دا معصوم عن الخطأ دي. ښه تاسو په خبره باندې پوهیږئ که نه؟ خود انبیاء کرامو معمولی غوندې چې کم دی نو ګویا کې خلاف اولا کار کول دا هم د هغې په حق کې چې کم دی نو لویه خبره ده. ښه ځکه حسنات الابرار سیئات المقربین، د حسنات الابرار سیئات المقربین معنا باندې پوهیږئ چې نیک سړی 15 وخته مونځ کوي، نو د مقربینو په نسبت باندې دا ګناه ده چې د صرف په مونځ باندې اکتفا کوي، تهجد ورسره ولې نه کوي. تاسو په دې مقوله باندې ورسېدلې، د تهجد ورسره ولې نه کوي، او د دې سره اوابین ولې نه کوي، او د دې سره اشراق ولې نه کوي، د به صرف په 15 منځونو باندې په فرض باندې اکتفا کوي، د ورسره نوافل او سنن ورسره ولې دی نه کوي. نو حسنات الابرار سیئات المقربین. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو شاباس فرمایي ښه والا تغفر لي وترحمني، کو چرته تبخشش اونکه ماته او رحم اونکه په ما باندې اكم من الخاسرین، نو زب شم د تاوانیانو نه. قیل او ویلی شو یا نوح ای نوح علیه السلام اهبط بسلام منا، را کوش د کشتینا، اهبط من السفینه، بس د کشتینا را کوش شخه، بس نور چې کبنینو زما عذاب ختم شو، بسلام منا په حفاظت سره زمونږ د جانبنا، تاسو ته مې حفاظت درکو، یا بسلام منا، سلام نه مراد هغه تحیه والا سلام دی. ښه نوی زندگی دی شروع شوله دنیا ته، السلام علیکم سره چې کم دی نو ګویا کې را داخل شئ، ځکه د جنتیانو خو به نښه دا وي چې ادخلوها بسلام آمنین وبرکات علیک، او راکوشا په سلام سره زمونږ د طرف نه، وبرکات علیک او په برکاتو سره پتا باندې برکتونه به درته اوس در رسیږي. ښه د سخت هغه وخت تیر شو، نوح علیه السلام وعلى امم ممن معک، او برکتونه او سلام دواړه به وي په هغې امتونو باندې چې څوک ستا سره دي. نو هغه خو امتونه نه دي، هغه خو یا 6 کسان دي یا 80 کسان دي، خو ما ته وګورئ په اعتبار د ما یقول الیه سره به دا هر یو فرد د روغ امت او جماعت او قوم به جوړیږي. نو د چا نه به د حام نه به یو چې کم دی نو ګویا کې قوم آبادیږي، د سام نه به بل قوم آبادیږي، د یافث نه به بل قوم آبادیږي، هر یو فرد چې کوم دی ستا سره دا به چې کم دی نو د یو قوم او د قبیلې د هغې سربراه جوړیږي. نو وعلى امم، نو په اعتبار د ما یقول الیه سره دا ستا د بچو ته به چې کم دی نو ګویا کې زه برکت ورکوم. ما ته وګورئ کله کله د نیک سړي برکت دا الله رب العالمین په پیړو په پشتو باندې برقرار او جاری ساتي. نو علی امم ممن معک، تاسو پوه شئ په خبره باندې. دی وجنه الله رب العالمین فرمایي قرآن کریم کې چې وکانه ابوهما، بس دا خو د پلار هغه برکت دی کنه، هغه ورته ملاو دی. نو فرمایي ښه و امم سنمتعهم، او نور امتنا او نور جماعتنا سنمتعهم، زرد چې مونږ به هغې ته فایده ورکو،
نو د دنیا څه فایده به ورته ورکو، مال و متاع به ورته میلاو شي، خو ثم یمسهم منا عذاب علیم، خو چونکې هغوی به بیا کفر کوي نو د دې وجنه بیا به مسه کې دوی لره د جانب زمونږ نه هغه عذاب دردناک. تلک من انباء الغیب، دا کومه قصه چې ذکر شوله او دا احوال چې کوم مخکې د نوح علیه السلام ذکر شو، نو ای نبی علیه السلام کو وحی نه وی نو تا ته د غیبو چې کوم دی نو دا زاړه زاړه احوال او قصص او واقعات دا بل چا په کومه طریقه باندې بیانولی شو؟ دا خو د دې خبرې ثبوت دی چې دا قرآن دا من جانب الله وحی ده. تاسو پوه شولئ؟ د دې واقعاتو د بیانولو دویمه فایده الله رب العالمین بیانوي اثبات د وحی، چې دا خو ګوره په دې سره خو دا ثابته شوله چې دا قرآن دا من جانب الله وحی ده. تلک من انباء الغیب، تلک دغه قصه یا تلک دغه احوال د نوح علیه السلام، من انباء الغیب دا د اخبارو د غیب نه دي. نوحیها الیکا، مونږ وحی کو تا ته اے حبیبا د دې ما كنت تعلمها نوی تو چې تا پیژندلو دی لره انت ته ولا قومک او نه قوم ستا. دا انت ضمیر فصل دا د صحت د عطف د پاره راغلی، د تاسو مخکې ویلي دي ښه. نو د دې وجنه چې کم دی نو ګویا کې حالان کې تعلمها کې خو ضمیر د مخاطب راغلی دی کنه، خو دا انت پکې بیا ذکر راغلی دی چې وروستو پې دا عطف صحیح شي، دې وجنې ضمیر دا چې کم دی نو ګویا کې د فصل راوړی. انت ولا قومک، نوی ته چې تا پیژندلو دغې قصې لره نه تا او نه ستا د قوم، من قبل هذا مخکې د دې قرآن نه. بس دا خو د قرآن برکت دی ښه. نو فصبر، نو صبر کوه، لکه څرنګه چې نوح علیه السلام هغه د هغې خپل قوم چې کوم دی نو په هغې خبرو په هغې اعتراضاتو پروپیګنډو باندې صبر کړی، تم په دې صبر کوه. ان العاقبت، بېشکه عاقبت او انجام کار دا للمتقین، انجام د خیر. ان العاقبت، ان حسن العاقبت، هغه بهترین انجام دا به د چا وي؟ للمتقین، دا به د متقیانو دپاره وي. والى عاد اخاهم هودا، او بېشکه موږ رالیږلی عادیانو ته اخاهم ورور د دې هود علیه السلام. وایي نه وایو؟ ستړي شولئ؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دعاء سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. کریم الله خدای د طلباء او د طالبات الله رب العالمین صحیح د قرآن فهم او علم ورته نصیب ک. سره زمونږ نه الله چې کمی کوتاهی زمونږ نه د قرآن په تفسیر او ترجمه کې کیږي، الله دا کوتاهی مونږ ته معاف ک. الله د دنیا او د آخرت خیرونه او عزتونه مونږ ته را نصیب ک. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.